السميع العليم ويوسير الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الوتر د شپې دوه منځونه کېږي، یو فرض منځ دی او بل د فرض نه علاوه منځونه دي. کم چې علاوه دي نه یو ته قیام اللیل وایي او یو ته وتر وایي. وتر او قیام اللیل په دې کې بې شمېره اختلافات دي د محدثینو مخکې نه، چې دا وتر قیام اللیل پسې وکړو که دلته کې وکړو. تقریبا اته نه لس اختلافات دي په دې کې. په ادایګۍ کې هم اختلاف دی، یو رکعت وکړو درې وکړو، درې چې کوو نو په دوو سلامونو وکړو که په یو سلام وکړو، دو رکعتو پسې سلام وګرځو که نه، یا دو رکعتو پسې کینو که نه. دا بلا اختلافات دي. د اختلافات احادیثو اصل کې د ټولو گنجایش شته، د یوم شته، د درېوم شته، د پنځوم شته، د اووم شته. دې وجه نه نفس وتر کول او د هغې دغه کیفیت کې دی چې جنګونه مه کوئ. دا جنګ شی نه ده. ټیک ده، یو سړی چې په خپل باندې کم باندې عمل کوي، لکه احناف افضل دی ته وایي، غوره دی ته وایي چې دی درې واړه په یو نیت باندې وکړي، درې واړه په یو سلام باندې وکړي، منځ کې قاعده وکړي. خدای دا مطلب نه ته د بل چا هغې نه یو بو جوړ کړه، نور ثبوت هم شته نه. اول خو وتر دې مفهوم زده کول پکار دی چې وتر دی څه شی. نو امام راغب رحمه الله لیکي چې الوتر وتر وتر دا چې کوم دی فی العدد خلاف الشفع. مفردات 134 جفت او طاق، تکے او ناتکے. د ناتکے د تکے خلاف چیږي د شفع نه ته وتر او وتر وایي. والوتر والوتر وترت دا چې کوم دی دا موږ چې ورته کینه وایو، کینه کمول. ولن یترکم اعمالکم، ولن یترکم اعمالکم، سورۃ محمد آیت 35. اللہ به نه کوي ستاسو اعمال. دارنګې تترا چې تترا دا راځي پرلپسې راتلل. ثم ارسلنا رسلنا تترا. د لفظ بنیاد خو دغه دی چې واو تی او ری وتر، واو تی ری وتر د استعمال کی د تکې خلاف چې صحیح نه هغې ته وتر او وتر وایي. او نور استعمالات قرآن کې دغه دوه درې دي. دا وتر یا وتر درې څه طریقه ده، څه شی دی په دې کې. موطا امام محمد کوم چې اصل کې دی موطا د امام مالک، د امام مالک رحمه الله موطا هم هغې ته موطا د امام محمد وي، یعنې په روایت د امام محمد. په دې کې د لومبني جلد کې صفحه 518 نه دا مسله د وترو دا حل کوي په لغوي لحاظ سره او د خپل مذهب لحاظ سره. دوی قال محمد، امام محمد وی صلاة اللیل عندنا مثنا مثنا. د شپې مونځ زمونږ په نظم باندې دوه رکعاته کول پکار دي. د ابن حمام رایه دا ده چې مثنا مثنا معنی ده څلور، یعنې هغه وایي چې د شپې مونځ کله سړی کوي نوافل کوي نو دی د څلور رکعاته وکړي. لیکن دا ابن حمام خطا ده،
مثنا مثنا چې کله ډبل راشي نو دا بیا څلورو ته نه وایي، دا بیا دوو ته وایي. ته یو طالب علم ته وایې ورشه دغه 10 کسان دي 2 روپۍ وله ورکړه، نو څه مطلب دی؟ ته 4 روپۍ ورکړه یو کس له. قرآن مجید کې هم د دې استعمال شته دی که مثنا و ثلاث و رباع. مثنا جدا چیز دی او مثنا جدا چیز دی. دا جواب شاندور شاه کشمیری لیکل دی، نوم په دې ښه چې خلک بیا موږ ته مشروطان وایي، نومونه کې به مشروطان دي. ابن حمام لوی سړی دی لیکن انسانان نه خطاګانې کېږي. مثنا جدا چیز دی او مثنا جدا چیز دی. صلاة اللیل عندنا مثنا زمونږ په نسبت باندې د شپې مونځ چې کوم دی نفل دا 2 رکعاته کول دي. ټیک ده، 4 رکعتونه ثابت دي، صحیح حدیث ته په دې کتاب ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې کول 4 رکعاته به وکړل. نو د هغې د طول او د حسن په باره کې تپوس مه کوه. نو بیا نور 4 وکړل، د هغې د طول او د حسن باره کې تپوس مه کوه. ته روا او ناروا نه وایي، د بهتر او د نه بهتر خبره ده، د اولا او د غیر اولا خبره ده، د افضل او د مفضول خبره ده. وقال ابو حنیفه صلاة اللیل ان شئت صلیت رکعتین. امام ابو حنیفه فرمایي چې د شپې مونځ که ستا غواړې ته نو صلیت رکعتین 2 رکعته وکړه. وان شئت صلیت اربعا په یو سلام که نه، او که ستا خوښوي نو په یو سلام باندې 4 وکړه. مسله د مسلې نوعیت کې ساتل پکار دي. د خپل ځای نه کمول او زیاتول دا جایز نه وي. په یو ټینګوالې مه کوه که چې کله مخکې نه په دې کې ثبوت موجود دی نو ته هم هغه لچک وښیه خلکو ته. وین شئت 6 وین شئت 8 که 6 رکعاته کول غواړې هم کولی شي، او که 8 رکعاته کولی شي غواړې نه هم شي. وین شئت ما شئت بتکبیرة واحدة که د هغې نه ډېره غواړې نو کولی شي په یو تکبیر. دا د احنافو مذهب دی. وافضل ذلک 4 دی وی امام ابو حنیفه رحمه الله چې افضل په دې کې 4 دي. بس ټیک دا ترجیح ورکړه دا د سیدة عائشہ حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې 4 رکعاته وکړل، د هغې د طول او د حسن نه مه تپوسه. هغې نه د هغې استدلال نه. نو که نور څوک 2 وایي نو ټیک ده، د 2 ثبوت هم شته. مثنا واما الوتر فقولنا وقول ابي حنیفه فيه واحد. د وتر په باره کې زمونږ او د امام مالک رائے چې کوم ده دا یو ده. څنګه یو ده؟ الوتر 3 لا يفصل بینهن بتسلیم. وتر دا به 3 رکعاته وي او په دې کې به په سلام باندې جداوالی نشي کولی، یعنې 3 واړه به په یو نیت باندې. دا متن دی د موطا د امام محمد نمبر 520 صفحه کې لګي چې وقول ابي حنیفه فيه واحد، په دې لګي چې هو قول عمر وعلي وابن مسعود وابي وانس وابن عباس وابي امامه وعمر بن عبد العزيز. د دې اکابرینو رائے چې کوم دی هغه 3 رکعات دي په یو نیت باندې دي، په 2 قیدو باندې دي او په یو تسلیم باندې. یو تسلیم دا مطلب چې دواړو طرفو ته یو سلام. دارنګې د حذیفه هم دا رائے ده، والفقهاء السبعه، د فقهاء 7 هم دا رائے ده، او د ابن مسیب هم دا رائے ده. وهو احد اقوال الشافعي، د امام شافعي هم یو قول په دې باره کې شته، یو خدا رائے شو. والقول الثاني، دویم قول دا دی چې انه یوتر 3 3 وتر به کوي بتسلیمتین په 2 سلامونو، تسلیمتن بعد رکعتین و تسلیمتن بعد رکعتین. یو سلام د 2 رکعتونو نه رستو او بل سلام د 1 رکعت نه رستو. وبه قال مالک، او دا د امام مالک رائے ده.
دې ټول ثبوت شته بې دلیل نه دی. الثالث دریم مذهب دارې چې انشاء او ترا برکعتن که خوښوي نو یو رکعت دې وکړي، و انشاء بثلاثن که خوښوي نو 3 رکعت دې وکړي، بتسلیمت واحدت په یو سلام، او ب5 یا په 5 رکعت دې وکړي په یو سلام، او ب9 یا د 9 رکعت وکړي په یو سلام، او ب11 یا د 11 رکعت وکړي په یو سلام. دا 3 مذهبونه دي په دې مشهور مذاهب. د آخري مذهب چې دلی کړی دی د حواله وکړی په بنایه باندې کومه چې د هدایت شرح ده. که زموږ دا خلک دا جزوي مسائل په داسې ماحول کې حل کوي نو دی نه جنگ نه جوړېږي. خو الله او رسول چې یو ځای کې گنجائش پیدا کړی نو هغه گنجائش خلک ختم کړي چې بس ته ټیک دا کوې، دا ټیک دا کول بیا مسله جوړېږي. بیا دې وروسته پیش کړي د امام محمد رحمه الله قول پیش کړي د کتاب الاثار، هغه نقل کوي د سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه نه چې هغه ویل ما اجزاتو رکعه زه یو رکعت جایز نه وایم. ان عبدالله ابن مسعود یو رکعت جایز نه ګڼي، رائے ده کنه کله حدیث نه ثابت ده، اجتهادي رائے ده، اوس هغه وی زه یو رکعت جایز نه وایم. دارنګه اخر تحاوی عن انس، امام تحاوی د سیدنا انس نقل کړي انه قال الوتر 3 رکعات، او فرمایل وتر 3 رکعات. دارنګه د ثابت نے نقل کړي چې صلی بی انس الوتر انا عن یمینه، ما سیدنا انس پسې وتر وکړل 100 رکعات وکړل 3 رکعات الا فی آخرهن لم یسلم الا فی آخرهن، سلام یې صرف آخری کې ګرځول. دا موږ د صحابه نمونه اخلو، یعنی دا مسله د صحابه کرامو عمل کې جدا جدا ده. څوک یو رکعت کوي، څوک 2 رکعت باندې سلام ګرځي، نو 3 رکعت ځان لګي. بیا دې رستو لګي چې آخر التحاوی علی عبدالرحمن التیمی وجدتو ما خپل شاته چې کوم دی د یو انسان حس واورید کشار، فنظرت چې مې قتل نو فیضا عثمان بن عفان، هغه سیدنا عثمان بن عفان ہو. فتقدم مخکې شو فاستفتح القرآن، قرآن شروع کو، حتی ختم تر دې چې ختم ایک قرآن شروع کو ختم ایک. ثم رکع وسجد، بے رکوع سجدہ وکړه. فقلت اوهم الشیخ، نو ما وویل چې تاسو جوړ خطا شوې. فلما صلى، بیا مې هغه ته وویل انما صلیت رکعة واحده، سیدنا عثمان ته مې وویل تا خو یو رکعت وتر وکړو، یو رکعت ته وکړو. قال اجل هي وتری، هغه فرمایل لو دا زما وتر دی. دې ته تصریحات وي، خلکو چې دا پټو ساتي که نه نو په دې پیریان راځي. پیریان یې په ځان مراولې، لکه د صحابه کرامو عمل ته وګورئ، لشک پیدا کوي مسله کې. او د اختلاف دا مطلب نه چې ته اوس یو بل ته لاندې وځخ. بیا لیکي چې اخرج ایضا عن سعد بن ابي وقاص انه كان يوتر بركعه، سعد بن ابي وقاص په یو رکعت فطر کو. وفي صحيح البخاري عن معاويه وسعيد بن جبير انه اوتر بركعه، صحیح بخاری کی حدیث ته چې سیدنا معاویہ او سعید بن جبیر یو رکعت وتر وکړو. سنن سعید بن منصور کی دی چې ان ابن عمر صلى رکعتين من الوتر، ولاړو 2 رکعتونه وکړل. نو ثم قال، 2 رکعتونه پسې چې خبرې کړي نو سلام یې ګرځول لګا کنه موږ کې خبرې کړي. نبی ویل یا غلام، نوکر ته ویل صلی تیار کړه. ثم قام فصلى رکعه، بیا پاسې یو رکعت وکړه. صحابه کرام عمل کې یو مشتا او 3 هم شته.
داسې داسې مسله نه چې په دې باندې اوس یو بل تخپې غړم کتاب پې ولیکه انصاف نه کار واخله ټول دلایل بیان کا فلان کی دا دلیل دی فلان کی دا دلیل دی فلان کی دا دلیل دی خو که ته هر څومره خپل ځان پټو ساتې خپل رای نه ورکوې نو خلک به پوهېږي کې هغه یو والا اخلي چې دم جوړدار رایه ده دې ته ګمانونه وایي دا خلک دې ګمان تباه کړی ته به خپل تحقیق بیان کوي چې وایي دې مسلې تحقیق دغه دی دی به تا خامخا یا لیدیسو سره تړي یا به دې خوا بل چا سره تړي او د هغې کار دا دی چې خپل کار وباسي نور څه چل په دې کې نشته کار وباسي نو بیا دې لیکي خپل دا دې باندې دا د مولا عبدالحی رحمه الله د هغه تشریح ده پې ته وایي تعلیق الممجد نو دا د عبارت دی والقول الفیصل فی هذا المقام درمیانی خبره فیصله کن خبره په دې مقام کې دا ده چې ان الامر فيما بین الصحابه مختلف صحابه کرام اداغي وتر مختلف طریقې سره فمنهم من كان يكتفي على الركعه الواحده بعض به یو رکعت وتر کو ومنهم من كان يصلي ثلاثا بتسلیمتين او چا بدرې کولو لیکن په دوه سلامونه به کول یعنی لومبي دو پسې به سلام وکړو نو بیا پاسې ومنهم من كان يصلي ثلاثا بتسلیمتين او بعد داسې دي چې هغې بدرې کول او په یو سلام به کول والاخبار المرفوعه ايضا مختلفه بعضها شاهده للاکتفاء بالواحده احادیث مرفوم دے باب کے مختلف دی سخ پکے دے کفایت کی جی اور رکعت وکړو و بعضها بالثلاث او بعضو کې تر رکعاتونو ذکر دے والکل ثابت اوس که سړی دا ووایي نو بیا به خېټه سړی څنګه غوړوي دا د خېټې مسلې یو به وایي چې یو جي یو رکعت نه بغیر چاو کړل دا بدعت یې کړی دی نو بل به دا وایي چې د احنافو دا پکې چا راوستي دي نا بل به پکې بل څه ووایي یو سره یو جت ته را بل سره بله جت ته را بل سره بله جت ته را نو د هغې جتو فایده مونږ ته دا شوه چې زمونږ د منځ اتفاق اتحاد ختم شو ځکه چې خلک په دې فرعي اختلاف نه پوهېږي چې دا خو فرعي اختلاف دی اصولي اختلاف خو نه دی او بیا یې چکې په داسې رنګ کې چې انعامات پې ورکوي چې که چا دا ثابت کړو نو زه به 10,000 روپۍ انعام ورکوم 100,000 به ورکوم 50,000 به ورکوم 1,00,000 به ورکوم دا د دین څه خدمت نه دی داسې قسمه خبرونه وځي ځان مطمئن کې چې د مسلې نوعیت څه دی والکل ثابت لیکن اصحابنا قد ترجحت عندهم روایات الثالثه بتسلیمت البته زمونږ په نزد د احنافو په نزد زمونږ چې کوم ائمه دي نو هغوی وایي چې درې رکعتونه د دریو رکعتونو والا کوم احادیث دي دا زمونږ په نزد راجح دي دا نه وایي چې نور غلط راجح او مرجوح خبرې که نه زمونږ په نزد راجح دي دا نور به خپل ته راجح وایي دا خو اصول دي هر څوک د خپل چاټوري شملې خوږې ګڼي د دې د کفر او دلال خبره جوړه شوې ده دا کردار د مدارسو دی رف کردار دی دا ټیک دی چې مدرسې د دین د اشاعت لپاره بنیادي چیز دی انکار نه کوو لیکن مدارس چې کم کردار ادا کوي نه دغه دی د دې زمانه ولې طالب ته اول نه داخلي چې د خپلو اکابرو قول به نه پرېږدي خپل مذهب به نه پرېږدي د هغې موږ ته نقصان دا وشو چې طالب علم هغه ته بل څوک د سړي بچی نه ښکاري کنځلې ورته کوي بدرت ورته وایي او چې دا ورته لا ووایي چې د فلانکي سبق ته به نه ځې ترجمې ته به نه کښېنې کتاب به نه ګوره نو طالب علم غریب ته خو ګناه خو یې خو دومره نه اصل مجرم استاد ده دې نه څه جوړېږي نه موږ مخکې دا مسایل ډسکس کړي دي
چې امام نووي رحمه الله د خپل تهذیب مقدمه کې لیکلي دي چې استاد لا نه پکار چې خپل شاګرد د بل چا درس نه مني. زمونږ خلک یې منې کوي په دې وجه ما سره خپلو ډېرو ملګرو جنګ کړی په دې چې مونږ یې منع کوو ځکه چې هلته کې اثر قبلی نو ما یې بیا ته استازي مه کوه چې ستا شاګرد دی او تا سره اته کاله سبق ووی او بیا به هم ته مطمئن نه نو بیا مهرباني وکړه دی پرېږده او تم مه ښیه په اته کاله کې تا دته علم ورنه کړو د حق او د باطل پہچان دی ورته نه دی ښودلی د صحیح عقیدې او د غلط عقیدې پہچان دی ورته نه دی ښودلی دا محض بانی دي او شیطانی حرکات دي دې لپاره چې د امت مسلمه شیرازه څومره خورېدی شي چې خوره شي دا دقه څیز دی څومره غیر مسلم چې مونږ کتلی دي کوم چې قرآن باره کې خبرې کوي یا د احادیثو باره کې خبرې کوي هغوی هم دا فقهي اختلافات دې له هوا ورکوي او دا ښیي خلکو ته او دې په بنیاد مسلمانان یو بل نه جدا کوي. تو بهر کیف فاختاروا حمل المجمل على المفصل احناف چې کوم دي هغوی درې رکعتونو ته ترجیح ورکوي. دا د علم خبره درې رکعتونه په یو سلام باندې وتر ته امام ابو حنیفه رحمه الله واجب وي نور ائمه دې ته واجب نه وي. دا اصطلاحات چې کوم دي دې باندې ځان پوهېږه باعث سوزونو نه خلک واقف نه وي لکه حدیث چې ته ګوره نه حدیثو کې فرض واجب سنت مستحب دا اصطلاحات دي نه ولې نه په دې نه چې صحابه کرامو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدو چې هغوی ورڅه کول یا به څه فرمایل دی با فالو کوو خبره ختم شوه. دې څیزونو کې چې دا فرض دي دا واجب دي دا سنت دي او دا مستحب دي دا د وروستو دور اجتهادات دي دې کې اختلاف راتلی شي بدایت المجتهد وګورئ تاسو نه پوهېږئ شئ چې دا خو د وروستو دور پیداوار ده که یو سړی دا وکړي او چېرته کې هغه کې انکار حدیث بوی ومي که نه نو خلک وي دی وګوره څه ووایي څه ووایي خبره ده او سمه یې کړې ده بعضې خبرې د بې علمۍ د وجې زموږ خلقو ته نه معلومې دا اصطلاحات د وروستو دور پیداوار ده د صحابه کرامو زمانه کې دا څیزونه نه وو چې دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی فلان فلان دا وروستو څیز دی. البته احناف په دې باندې متفق دي چې کله مونږ یو څیز ته فرض واجب سنت مستحب یا مباح وایو دا اصطلاحات خمسه وي نو دا اصطلاحات خمسه به شرعي دلیل غواړي. ته یو څیز تاسې مباح نه شي ویلی یو څیز تاسې مستحب نه شي ویلی هغه د احناف اصول دي نو چا چې اصول یې هغوی ته نسبت وکړه بس د هغوی اصول دغه دي. دلته زموږ خلک به یو څیز ته مباح وایي لکه دلیل سره دلیل نه یو څیز ته او باعث ثواب وایي مستحب ورته وایي دا شی مستحب دی او بیا چې کوم دی د هغې دلیل څه نه نو د احنافو اصول لري چې دا کم بنیادی پنځه احکام دي دا احکام دا به شرعي دلیل غواړي. اوس وتر احنافو په نسبت باندې واجب دي د وجوب دلیل سره اول خو دا دی چې واجب د عام فقهاو یا د محدثینو په اصطلاح کې د ضروری په معنی یو شی ضروری دی هغې ته دی واجب وي لیکن احناف ما بین الفرض والسنن چې یو څیز وي او د هغې لپاره هغې قاعده ښودلې ده چې دلیل کې دا شی دا شی دا شی هغې ته واجب وي هغې دا صرف د احنافو رایه ده. نور فقها یا محدثین هغې واجب په دې معنی نه پېژني نو ته چې په اصطلاح پوهې نو بیا به تا باندې پیریان نه راځي دا اصطلاح د احنافو ده د بل چا نه ده. وتر واجب دي یعنی لازم دي
عجیب واجب دی چې بیا د قضا شي د قضا د ادا نه دی قایل وتر چې قضا شي نه بیا د هغې د ادا قایل نه دی څنګه واجب شو دا انساني سیزونو کې خوبې هم او خامې هم اعتراضات په مرضی جوابونه هم کیږي احناف دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د وتر لپاره خپل کورواله ویښول پاسول به تاکید به مور کوم نو دا شان تاکید خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیام اللیل هم ورکړی دی او خصوصا په لیال القدر کې لیلۃ القدر کې چې کله به آخري رمضان لس داخل شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وسې چلو کو ایقظ اهله خپل بال بچ او اهل عیال وې ویښ ساته حکم به ورته کو نو کله دا نه څوک دا استدلال وکړي چې وایي په دې شپو کې بیدار پاتې کېدل او نوافل چې کوم دي دا واجب دي ته یې ملګرتیا وکړي ته خو به او خامه وایي دا په هر ځای کې دا که ته بل چا مذهب وګورې که هم نه دومره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به د سحر سنت او د شپې وتر نه په سفر کې پرېښودل او نه په حضر کې پرېښودل ترک د دې ګناه دی د وتر ترک ګناه دی نو که بالفرض سړی د دې حدیث د وجې دې ته ووایي چې دا واجب دي نو بیا پکار دی چې د سحر سنت هم واجب وي پکار داری چې د سحر سنت هم بیا واجب وي اگر چا لازم دي ضروری دي مکاتیب کے بعد هغې د اهمیت احادیث نقل کړي دي صحیح احادیث دا وتر دی دا هغې بحث دی اول باب د لومبنی باب ما جاء فی الوتر حدثنا عبداللہ ابن یوسف دا عبداللہ بن یوسف د امام بخاری استاد تنیسی د مخکې څو ځله تیر شوی دی 218 هجری کې مړ دی هغه وایي اخبرنا مالک بن انس 179 کی وفات دی عن نافع تا نافع مولاد ابن عمر دی وفات شوی دی 116 کی دے امام مالک د نافع نم نقل کی اور دا عبداللہ بن دینار نم کیش عبداللہ بن دینار 127 کی مرد اور دا دوار نقل کی دا سیدنا ابن عمر نا ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیو سڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کو دا سوک درا سڑے بعض خلق ہوئی چا معجم کبیر و توبانی کے لئے چیس دادے سیدنا عبداللہ ابن عمر خو چې کله معجم کبیر کې تو وګورې که نه التم ابن عمر فرمایي چې ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا نقل خطا کړی دی یعنې هغې حدیث کې هم ذکر نشته دی هلته کې هم دغه ده چې ابن عمر وایي چې یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس البته یې کې دا شته دی چې سأل رجلا من البادیة د بیدیا د صحرا یو سړي ته پوس کړی بس ٹھیک ده دې ته مبهمات وي څه مبهمات د قرآني څه مبهمات د حدیث وي خلکو په دې کتابونه لیکلي دي چې زموږ علاقه کې د هغې رواج نشته عن صلاة اللیل د صلاة اللیل مبارکې د شپې د مونځ په باره کې چې څنګه وکړم فقال رسول الله علیه السلام صلاة اللیل مثنا مثنا د شپې مونځ چې کوم نفل ته گئے ناغا رکعتین بتشهد و تسلیم دې ته وایي مثنا مثنا دو رکعات وکړي نو وتر بم دے کے داخلی امام بخاری رحمہ اللہ فرمائی داغه استدلال دے طرف ترے چې صلاة اللیل مثنا مثنا رہے د امام بخاری مذہب هم دارے چې کته وتر 3 رکعات کې او که 5 کې او که نو تب دو رکعات کې
دو رکعاته وکې ورپسې به تا ته اختیاري یا به ته هر 2 رکعاته پس سلام ګرځې عام طریقه ده او یا به دا کې چې 2 رکعاته پس به قاعده نه کې پاسې به نو بیا به 2 رکعاته پس قاعده نه کې نه بیا به 2 رکعاته پس نه کې نو آخر کې به وکړې دا دواړه طریقې سلف نه ثابت دي فإذا خشي أحدكم الصبح دې قید نه زموږ استاد محترم به دا استدلال کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو رکعت په هغه وخت کې کو چې کله به هغه د سبا د خطو نه یریده چې کله دا 3 رکعاته په یو ځای کوم بالفرض یا 5 رکعاته نو هغه به یو رکعت یې پسې اضافي وکړو ابن حجر هم دا لیکلی دی چې وتر چې کوم دی په دې کې اختلاف شته په دې مسله کې چې آیا دا تکبیر تحریمه ته محتاج دی که نه دی او آیا دا نیت ته محتاج دی او که نه دی دا علما چې داسې قسم استدلالات کوي نو دا د په دې بنیاد باندې کوي چې کله به هغه ویرېدو نو 2 رکعتونه به یې وکړل نو هغې پسې به بیا آخري یو رکعت چې کوم دی سلام به یې وګرځو او یو رکعت به یې د وتر وکړو نو کوم چې د حدیث علماء دا واړه خلک نه خو خلک به پوهېږي نه ډېر لوی خلک او ډېر جوور سوچ لري دي فإذا خشي أحدكم کله چې یریږي یو کس په تاسو کې د سبا نه صلى رکعتن یو رکعت به وکړي صلى رکعتن واحده توتر له ما قد صلى دا به ناتکې کې هغه مونځ چې کوم د کړي اصل څیز دا دی چې الله رب العزت غواړي دا چې د شپې مونځ دې د ورځې په شان ناتکې شي د ورځې مونځ ناتکې دی که نه ټوله ورځ راجمع کړه 4 سحر دي 10 ماسپښین دي 4 مازدیګر دي ماښام یې 5 کړي دي دې دپاره چې دا ناتکې شي خو د شپې مونځ چې کوم دی نو د ماسخوتن 100 رکعاته دي که ته 9 کې نو هم ټیک ده که نه یې سره تهجد ورچې تراویح ورسره ومچې نو هغه ټول هغه ناتکې والی پکې راغی توتر له ما قد صلى دا به ناتکې کې هغه مونځ کوم چې د کړی یعنی یو رکعت کولو سره نو 3 رکعتو سره هم دا جل کېږي نو که ته 5 رکعته کې نه سره هم دغه کېږي یعنې ته څومره کمې طریقې سره مونځ کوې دا به ناتکې وتر چې دا سره شامل دی وعن نافع ان عبد الله ابن عمر کان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر حتی یامر ببعض حاجته دا حدیث ما دته هو موطا امام مالک چې کان یسلم عبد الله ابن عمر بس سلام ګرځو بین الرکعت والرکعتین فی الوتر د یو رکعت او 2 رکعت په میانځ کې په وترو کې 2 رکعت پس به وکړو او یو رکعت پسې به بیا وکړو حتی یامر ببعض حاجته دا 2 رکعتو پسې وی چې کوم سلام ګرځو هغې نه وروسته به یې حکم وکړو څه خبره به یې وکړه نو بیا یې بل رکعت وکړو حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة عبد الله بن مسلمة بن معتب 220 ہجری کے مرد اگر نقل کی دا مالک بن انس نا اگر نقل کی دا مخرمہ بن سلیمان مخرمہ بن سلیمان اسدی 130 ہجری کے مرد ہے عن قریب 150 کے مرد ہے 98 کے مرد ہے ان ابن عباس اخبرہ عبداللہ ابن عباس 67 ہجری کے مرد ہے عبداللہ ابن عباس سے کم دے قریب بن ابی مسلم لخبر ورکو چہ انہو بات عند میمونہ چہ ما شپتے رکڑے وا دے میمونے سرا اسوک دے میمونہ یو ام المؤمنین دا کنا وہی خالتو دا خالہ
فاستجعت فی عرض وسادت، وساده دلته بالغ ته نه وایي، وساده دلته بسترې ته وایي. فاستجعت کشر الګ دی وړوکې نو ما ډډه ولګوله فی عرض وسادت، د بسترې په عرض کې، د میز په شان ته اوږده بستره ده که نه، نو دا د هغې طولاني حصه ده او دا مشرق مغرب کې چې ده دا عرض ده دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین سره یو ځای پروت دی، نو د سر دی پکې داسې برابر پروت، نو دی یا د هغې خپو ته پروت دی یا د هغې سر ته پروت دی، خو د هغې د سمت خلاف ملاست وړوکی دی نو څنګه چې موږ واړه سملو ځان سره بس یا ماشوم دی. واستجع رسول الله صلی الله علیه وسلم واهله فی طولها، او ډډه لګولې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ښځې د دې په طول کې. فنامان رسول الله صلی الله علیه وسلم ودو حتی انتصف اللیل، تر دې چې شپه نیمه شوه، او قریبا منه یا هغې ته څه نږدې روان دی رستو. فاستيقظ را بیدار شو، دا سنت دی دا زده کوئ. یمسح النوم، یمسح النوم منې یمسح اثر النوم، د خوب اثرې مسح کو، یعنی مخ باندې لاس وال دې لپاره چې تپش ختم شي او د خوب خمار چې کوم دی هغه لرې شي، اثر ختم شي. ثم قرأ 10 آیات من آل عمران، نو بیا د سورة آل عمران آیتونه ولوستل. هغه آیتونه مونږ قرآن کې ښیي دي تاسو ته چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، اول ته کې وی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. مسلمانانو دا هر څه هېر کړي دي، دا نه دي یادېږي هم نه ورته یاره زمونږ ژبه سخته ده که ورته رسول سره مینه نشته چې مینه وی دا هر څه کېږي، دا ټول د مینې په بنیاد کې. دا به یې ویل او د آیتونو انتخاب هم دې لپاره کړی چې عقیده یې کلکه شي، خپلې ذمه دارۍ وپېژني چې د الله ذکر وکړي، جهاد ذکر دی پکې رستو قاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم، نور بے شمیره بشارتونه پکې دي. چې شروعات په دغې باندې شي نو ښه وایي. نو بیا موږ خو چې کله سبقونه ویل نو موږ ته استادانو ویل چې زموږ خلک څه کوي دي چې پاتې دي خوله کې نسوار ځي. نو سهار اسلام رو بدل شو، خلک فیسبوک ګوري، سهار چې پاڅي لومړنی کار دا وي چې هلته ځان رسوي او ګوري، بانه یې دا وي چې یاره کنې چا بس میسج رالیږلي. دا هر یو سړی پوره سړی دی، اگر چې د خاورو خرې نه وي پوه شوې، خو په دې تمه چې ما ته به چا څه میسج رالیږي څه کیسه یې جوړه کړې وه. دا نن دویمه درېیمه ورځ د نیټ بند دی، خلک سم شوي نه دی. د نظام پته ولګېده چې حکومت غواړي نو دا ټولې فحاشۍ دی په 1 سیکنډ کنټرول کولی شي. نو دا هغه ډارک سایډ ښکاره شه موږ ته د خپلو مشرانو. پکار دا و چې کم سے کم دا نوی نسل کم چې خراب تراب شه غریبانان، یو بیماری دا د ذکاوت حس وایي. ذکاوت حس دا چې کله سړی غزل عشقیه غزل ډېرې اوري که نه، پخوا به داسې وي عشقیه غزل یې ډېرې اورېدې د ده ماده به نرمه شوه منویه، او بیا به د هغې نه جریان شروع شو پیدل، نو ټول ځوانان به بېکار وو. اوس خو دې غار صاحب ښکاره دي او ډېر عجیب و غریب کارونه پې کوي خلک. نو دا ټول نوی نسل ټول ذکاوت حس کې شکار شوی، مبتلا دي په دغې کې. اوس هر سړي دی چې ګوره نه هغه د معجون مغلظ ضرورت دی. دا یې وجه دغه شوې ده، ډېر لوی فساد یې وکړ، ډېر لوی فساد. اصول لای چې کله سړی ذکاوت حس کې شکار شي نو د هغه اعصاب کمزوري شي، او چې کله اعصاب کمزوري شو نو بس هر څه وړو دی.
د فکر بدل شو د کې تخلیقي کارونه بنئ تحقیقی کار نشي کوله دی بس مکی پر مکی مارتا رہے گا ایس نشي کوله ډېر خو پکې عملن هم شروع شي او پکې لا بله برایي ده ما یو ځل دې بدۍ بیانولی عبدالشکور صاحب دی الله ښه ساتي ما یې دا ځوانان یو شرمول نه هغې مونږ بوډاګان یو شرمولو مطلب د هغه دا و چې لوی سړی دی هغه مور نه ټینګېږي څه به ټینګ شي ډېر لویه تباهي ده د دې نه لویه تباهي بله نه شي کېدی هغه عیسایان هم دا چل نه کوي د هغې چې کوم مذهبي خلک دي که نه د هغې څومره په برقو کې بندې کړي خاشۍ ورته اغوستولي او زمونږ دا بس الله دې رحم وکړي د بې پردګۍ او سیلاب دی نن سبا مونږ باندې دوه بنیادي حملې دي یو بې پردګي او بل صوفي ازم صوفي کلچر د هغې وجه دا د صوفیاو چې هغې جهاد مهاد د هغې د ظلم ښکاري او د هغې لاندې چې کوم دی یو بله نظریه را جوړېږي هغې ته وحدت ادیان وایي دا ټول فساد دې لپاره دا دوه ذریعې دي یو بې پردګي او دویم هغه صوفیزم بس دا الله پیدا کړي او بیا الله ختم کړي د دې حل صرف دغه دی چې مونږ الله ته وجوړو لکه زموږ لاس کې څه نشته د کومو خلکو لاس کې اختیار دی اقتدار دی صاحب اقتدار دی هغه دي دغه شان خلک او دې نه معلومېږي چې ډېر زر خرچي کوي پیسو باندې خپل ایمان اسلام او هغې پې سړی خیال وساتي چې پوهېږي هم پایګه چې سړی هر قبر دې ټیټېږي او بر امام ته هغه پیاده ځي خپیب لیخپېږي دنه څه تمسه دی دې کې اوس اوږداسې نشته دی چا پیر پرست یا قبر پرست نه دا امیدونه مه وابسته کوي صحیح اسلام نه دی حل دی فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ایو مرګي دا ویلي چې دا وګوره آل عمران یې لیکلی سورت یې ورسره نه یې لیکلی دا ما باندې کریټیسزم کوګه چې ته هر وخت وایې چې سورت ورسره لیکېږه بس یو راوي دا وایي دا خو نه مطلب چې تار وخت لګیا هر سورت ته بقره وایه یا آل عمران ورته وایه دا اسلاف اختلاف دا و د مسلې نوعیت دا دی چې هغې به ویل چې سورت البقره ویل جایز دي او که دي جایز د بعضو رایه دا وه چې سورت البقره ویل مناسب نه دي بلکې داسې مناسب دي چې سورت التي تذکر فیها البقر هغه صورت چې پای کې د بقرې ذکر کیږي لیکن تحقیقی محققین او رائے دارا چې سورۃ البقره او سورۃ ال عمران ویل جایز دي کته وی چې بقره سورۃ تلری کې نه مطلب غواړه نو اسلافو کې ویلی او چرته کې یو کس دوه ویلی دلته کې ولاړول مو خلګي سورۃ وسره وایي لفظ ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ودرید رسول الله صلی الله علیه وسلم الی شن مشک ورته وایو مونږ مشک ته ودرید معلقتن چې هغه معلقو نو مشک چې کله معلقي نو د هغې نه به اودس په ناستې کېږي په ولاړې وږی یو ضعیف حدیث دا دی چې د هغې نه څه شی ډک که نو کېناست حدیث ضعیف دی هغه زمانه کې دا څه شی نه و چا به ډکېدو او بیا به دې په هغې اودس کوو یا به چا مشک نیولی و نو تا پې اودس کوو یا به دې خپله تړلی و او خوله به دې وله بیا تړله او پرانستل او ځان به دې بیا اودس پې کوو د حدیث کې چې کوم راځي 3 ځله کول دا ولې 3 راځي دا هغې 3 راځي چې مشک تا بره تړلی او تا هغې نه چونګ ډک که او هغه دې را واچوله زموږ دې ټوټو کې دا ممکن ده چې مونږ 3 ځله چونګ را واچو حدیث خو 3 ځله شته که نه 3 چونګه اوبه دي لیکن چې کله مونږ هغې د لاس بربنډ کو دا داسې کوو ورته
نه کې د شریعت هغه مقدار ختم شو که ختم نشو. زموږ یو دوست نه هغه ما ته وایس میسج را لېږلی و چې فلان کې دا وایي چې که سړی داسې کوي نو دا چې کوم دی خالص کفر کوي. نو ما ورته نور څه ونه ویل، خو دا مې ورته ووایي چې داسې کول خلاف سنت دی. دا هغې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اوبه په دې ځای کې واچولې، هغې په دې ځای رالی دې کوهنۍ باندې واخ کله توی شوې. داسې به نه وه چې داسې کړي دی او دلته یې تویېږي. په دې لاس هم داسې کول لږه مخکې زمونږ خلک دا چل کوي، هلته کې مخ نه نیسي داسې ورته. البته لاسو کې دا روانې کوي او خپو کې خټول کوي. په خپو هم 3 چونګه اوبه اچولې که نه، یعنې په هر یو اخوا باندې 3 چونګه اوبه اچولې. دا فقه چې سړی وایي نو پکار دا چې سم کار وکړي. دی فقه هغې ته وي په کوم چې دی پوهېږي، په کوم چې دی نه پوهېږي او عمل یې پرې نافقه نه وي. دا ټول صاحبان غلطه کوي، دا ګناه دی. ځکه حدیث کې دا راځي چې چا 3 ځله سیوا ووینځه فقد عصا وتعدى وظلم. د عصیان وکړو، د تعدیت وکړو، د ظلم وکړو. په دې چا سره فکر نشته دی، بس یو جنګ یې جوړ کړی دی. خامخا خپل اصلاح ول ضروري ده. د اوبو کم استعمال پکار دی. فتوضأ نو اودس یې وکړو فاحسن الوضوء، ډېر ښه اودس یې وکړو. لومبي چونګ باندې چې اوبه ته واچولې لاس خور شو، لاسو په هغې باندې خیرې میرې به هغې سره پوس شي، ځکه لاسو خپو باندې دومره خیرې نه وي. بیا دویم ځل او دریم ځل ثم قام فصلى يصلي، بیا پاسې لمونځ یې کوو. فصنعت مثله، نو ما هم د هغه غوندې وکړل. زه خو نه پوهېدم چې څنګه هغه کړو به څنګه چې ماشومان راولو که دلته ودرېږه دغه ځای ودرېږه داسې اودس وکړه داسې وکړه. کله هغه خیر اس پګس ایښي و کله ګس پخې ایښي که نه ږدي به اوره ټریننګ زمانه ده. دې زمانه کې چې دی زده کي چل دا به سمې ول. فقمت الى جنبي، زه د هغه طرف ته ودرېدم. فوضع يده اليمنى على راسي، نو هغه خپل ښی لاس زما په سر کېښودو. واخذ باذني يفتلها، او زما غوږ یې ونیو داسې ربړو غوندې فتل یې کړو. دې مطلب دا و چې د ده نه خوب وتښتي. خوب تختول مطلب. ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، بیا 2 رکعاته وکړل، 2 رکعاته نو بیا 2 نو بیا 2 نو بیا 2 بیا 2 رکعاته. څو شو؟ 12. 12 شو. ثم اوتر، بیا یې وتر وکړو. څو؟ د احنافو بعضې کتابونو کې دا دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو رکعت وتر ثابت نه دی. په دې سره وسه کوي بیجا دعوې نه ایښې، دا بیجا دعوه ده. دې سره بې واحده لفظ نشته که نه. خو د شپې لمونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم ناتکی کوو، ناتکی به کوو. دا خو ټیک ده چې 14 کې دي شي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې یو رکعت کوي نو ولې کوي؟ هغې لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو رکعت. او انکار ته مه کوئ. سیدنا معاویه یو رکعت کړی او ځانه نه کوي او صحابي دی. ټیک ده، دومره ګنجایش ته مو ساده چې دا مه وایه خلکو ته چې دا 3 رکعته پکې په یو سلام نشته که نه. دا ګپ لګیا سه. ما ته اختلاف وخو صحابو د میاز نه مختلفون فی خبره. ثم ازتجع، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه ولګوله حتی جاءه المؤذن، ترجیح چې هغې له مؤذن راغی. فقام فصلى رکعتین، نو پاسېدل او 2 رکعتونه وکړل. دا د سهار هغه سنت دی. ثم خرجا فصلى الصبح، بیا بار روت نو سهار لمونځ یې وکړو.
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت ته پکار دی چې یو مسلمان قیام اللیل کوي. حدثنا يحيى بن سلمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر. يحيى بن سلمان دا د امام بخاری استاد دی. دو وفات شوه دی په 237 ہجری کې. صحیح بخاری کې دنا تقریباً 41 احادیث نقل ہے اور ټول احادیث دی د ابن وهب نه کم چې دلته کې دی عبدالله بن وهب 197 ہجری کې مړ دی. دی یحیی بن سلمان مبارک یحیی بن سلیمان مبارک ته امام نسائی قول دار جدا ضعیف ده. تاسو دغه په دې باندې چې خلکو امام بخاری کتاب چې کوم ده نن سبا تخته مشکل دی چې کوم ځای کې اعتراض جوړیږي بس کوي په خلک. یو کتاب دی هغه ته وی رجال بخاری دو جلد کتاب ده. ادا په هندوستان کې د انګریز په زمانه کې روافض لیکل دي او پای کې چې کوم اعتراضات دي نه نه خلک کوي. نت باندې شته کتاب رجال بخاری موږ ته ملو شه الحمدلله. فوټو سټیټ هم ته کو کاپی م جوړ کړو زه خپل مکاتیبو کې کوم چې امام بخاری باره کې لیکم نه کې د یو حدیث لاندې چې کوم حدیث کم سړی هغه چلل نه ذکر کوم. اصل کې د انسان نه کله کله خطا کیږي. کدا سے انسان دنیا کې پیدا شو چې داغه نه خطا نه شوی نو غالبا چې څوک بنئ. آدم علیہ السلام نه خطا شوی و که نه شوی کته سوی چې قصدن آمدن دا خوړلو د خطا په کېدو باندې راوي دغه درجه نه غورځېږي. ځان په خبره پوهه یو داسې سړی چې دا خطا ډېری او رجوع نه کوي د هغې نه نامتروک شي. قاعده دغه نه یخطئ خطا کثیرا ډېر زیات خطا کېږي او رجوع نه کوي. خپلې غلطۍ ته غلطي نه وایي نه هغه سړی راوي چې کوم دی هغه بیا پرېښودل پکاري ده. یو غلطی یا دو غلطی یا درې غلطی را چا نه کېږي. که دې دنیا کې څوک پیدا شي د انبیاو نه شوي دا شانتې خطاګانې زما ستا نه خود کېږي. او ده چېرته یو منکر حدیث بیان کړی دی نه یو داسې حدیث یې بیان کړی دی چې هغه د نور ملګري نه بیانوي نو په هغې بنیاد باندې دته بعضې محدثینو کمزورې ووایي نو خلقو د دا استدلال وکړي چې کمزورې نه مطلب دا چې لرې کړه دا سے نه ده دا غلطه خبره کوي. دا یحیی بن سلیمان په هغې رواتو کې دی. هغه وی حدثني ابن وهب عبدالله ابن وهب 197 کې مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو عمر بن حارث مدني 148 کې مړ دی چې عبدالرحمن بن قاسم مدني کوم چې 126 کې مړ دی. هغه ته حدیث بیان کړو د خپل پلار نه. د هغه پلار حدیث بیانوي د عبدالله بن عمر نے. عبداللہ بن عمر فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی صلاۃ اللیل مثنا مثنا د شپې مونځ دو رکعاته کوي. د شپې مونځ دو رکعاته دی. فاذا اردت ان تصرف کله چې ته غواړې چې لړ شي فرکع رکعتا نه یو رکعت مونځ دا یو رکعت به وترېږي بل څه شی وي دا مو یو نه انکار مه کوه. د یو رکعت وتر نه انکار مه کوه که کوې وکړه که نه کوې مه کوه ځان له خبره ده لیکن حدیث خو ثابت دی. دا یو رکعت چې وکړې نو توتر لک ما صلیت دا به ناته کېږي تا له هغه مونځ کوم چې تا کړی دی.
قاسم وی چې ورأینا اناسا منذ ادرکنا. دا عبدالرحمن بن قاسم هغه نقل کی د خپل پلار قاسم نه کنه، نو قاسم تابعی ده. هغه سوی هغه وی رأینا اناسا منذ ادرکنا، مونږ خلق لیدلی دي کله چې هغه مونږ لاندې کړو، یعنی صحابه کرام مونږ لیدلی دي چې یوترون بثلاثن، هغه 3 رکعات هم وتر کول. دا رایم غلط را چې ټول عمر بس په یو ځای خته او نور چې کوم دی هغه پرې دی. یو مشته ثابت، دریم ثابت، پنځم ثابت دی، هم ثابت. وان کلا لواسع، او یقینا دی هر یو کې فراخی ده، کسړې یو کې یو کې درې کې یو کې پنځه. دا بخاری متن ده، دا صحیح بخاری متن ده، لیکن متن بعض خلق نه مني. هغه یو واره چې کنده ټول عمر یو کوي، لکه کې آسانته ده. او درې واره ټول عمر درې کوي، دي چېرې پنځه نه کړل، دا پنځه خو مو کېږي، چېرته و خو مو کېږي. دا مذهبي تعصب چې کوي ډېر ناکاره څیز دی، نهایت ناکاره څیز. وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ أَرْجُو اللَّهَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ بَاسٌ. زما یقین دا ہے چې په دې کې با په یو څیز کې تنګسیا نه وي، که سړی یو کې یو کې درې کې یو کې پنځه کوي، په دې کې تنګسیا نه وي. حدثنا ابو الیمان، ابو الیمان نوم دی حکم بن نافع 221 کې مړ دی. هغه وی اخبرنا شعیب، شعیب بن ابي حمزه 162 کې مړ دی. عن الزهری، هغه زهری نقل کړي، امام زهری محمد بن مسلم بن شهاب زهری 125 کې مړ دی. عن عروہ، هغه عروہ بن زبیر نقل کړي 194 کې مړ دی. ان عائشة اخبرته، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ 157 ہجری کې مړ ده. هغه وی مالا عائشہ خبر را کړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی 11 رکعتا. دې ته اختلاف نه وي، یو ځای کې هغه یو شان رکعتونه کړي، بل ځای کې بل شان دي کړي، بل ځای کې بل شان کړي. لکه حدیث کې راځي صحابي وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شاته زه ودرېدم، هغه بول وکړل په ولاړې باندې، هغه خپل وویل. سیدہ عائشہ فرمایي که چاته صدا وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړې بول کړی مې منې. دې څه مطلب شو چې که یو ځای کې سیدہ عائشہ نه یو صحابي هغه نقل کړي او صحیح سند نه ونه دې د خپل علم مطابق وي. یعنی سیدہ عائشہ دا علم کې دا نشته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مخ کې یا د هغې په کور کې یا د هغې په باتروم کې پیشاب کړی دی نو چرته یې په ولاړې نه دي کړي، د خپل علم مطابق وي. تطبیق طریقه دغه ده، دا نه چې یو ته انګریزان ووایي بل ته مسلمانان ووایي، دا ناجایز طریقه ده. یا حدیث کې دا راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منع کړی وه د ولاړې د خوراک او څښاک نه. لکه بل ځای حدیث میں لو شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اودس اوبه په ولاړې څښلې نه، دا څه وایي چې دواړو کې تعارض دی؟ نه، تطبیق بله طریقې اختیار کړه. هغه دا چې ښه دا چې سړی کیني مستحب دا ده، لیکن که ځای نه وي بالفرض یا ستا ناستې ته زړه نه کېږي په ولاړ وکړه. اوس یو ځای کې خوراک دی، څښاک دی او د ولاړ دی، نو مونږ اورېدل د قرآن د شیوخ القرآن نه، شیخ القرآن صاحب نه مونږ اورېدل چې دا خوراک نه کوي دا خلک الا کما یاکل الانعام، مګر ډنګرو په شان. یو نه ما تپوس وکړه مې څه مطلب وي چې په ولاړې خوراک کوي؟ ډنګر خو په ملاسته هم خوراک کوي، په ناستې هم کوي، په ناستې نه کوي ډنګر خوراک؟ د دې څه مطلب دی؟ د دې قرآن ښایي خلکو ته، د دې قرآن داني ده. څنګه چې یو څاروی په حلال حرام په تمیز نه پوهېږي، نو دارنګې کفار د حلال حرام په تمیز نه پوهېږي. قرآن خو دغه مطلب دی، قرآن جزوي مسایلو کې نه ننوځي. چې داسې استادان دي د قرآن شیخان دي
اینه ورته زده کې خو دغه شی به داسې دي چې هغه ورته څه وښیي که نه بس هغه ویلي دي نور خلک ګمراه دي بېلاره دا مونږ ډېر واورېدل ډېرو شیخانو هم واورېدل شاګردان یې مونږ نه خفه شو په دې چې مونږ ته خپل استاد داسې ویلي ما ورته غلط یې ورته ویلي کوم کتابونه چې ناسخ او منسوخ باندې لیکلي شوي د حدیث د هغې ټولو دا بحث کړی دی هلته کې خو هغې چې سړی خو حدیث ویلي که نه دی به د حدیث نه انکار نه کوي نه څه جوړېږي خو دغه منکر حدیث به څوک ښکاره انکار کوي او څوک دغه شان ته انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 11 رکعات وکړل 11 یې څنګه کړي دي نو څلور یې فرض کړي دي باقي کول لس یو او یو بل که لس نه وی نو بیا اته یو او درې بل چې اته ووی نو حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سیده عایشه فرمایي په رمضان او په غیر رمضان کې دا اتو رکعتونو نه سوا نه کول نو په دې اتو نه وروستو دا درې چې کوم دي دا په دې کې څه شی دی دا پکې وتر دی په درې اوس وسته که نشته خدا له هغې کېږي چې د خپل مسلک چې کوم دی یو غاړه ته کېږي یو ملګری زما راغلی او دا خبرې مونږ کول نو ما ته ویې چې د پلانکي غوا ور ګیا نه خوړه مونږ ورته ویې چې هلکه شنې چشمې ورته واچوه دی زما خبرې پورې وی چې مونږ هر یو سړي خپل مسلک چشمې چې کوم دی حدیث ته لګو په دې وجه مونږ په حدیث پوهېږو نه د خپل مسلک چشمې ورته مه لګوه مسلک خو وروستو راغلی دی حدیث اصل ہے حدیث کے تفقہ ہوگا پوئے ہوگا پائے کہ حاصل ہوگا تب وہ نتیجے طور سے بدرت مو آیا چاہتا دعوتنا خلق علماء ورکا خپل وته پوهی بھائی د حدیث مطلب سره په جنگ باندې کې خبره ختم شو كانت تلك صلاته تعني بالليل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځو تعلیم داغه مطلب باللیل د شپې مونږ داغي دغه یعنی اته رکعات وې تهجد کول قیام اللیل او باقی به کول وتر فیسجد سجدتا من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آیه اوس دا بکې ورکه چې سجده به کوله پای کې یو سجده یعنی هر سجده به څومره په اندازې د هغې چې په تاسو کې یو کس 50 آیتونه وایي یعنی د مونږ د صحابه کرامو د 50 آیتونو د ویلو برابر وا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سجده کوله وې تخمینا ته 50 آیتونه وې په اتو رکعاتو کې څو سجدي 14 سجدو چې کوم دی وګوره نو پوهه به شي اوس چې د هغه خپې ولې پړسې دی زموږ دا خو اسان کار دی بس سوره اخلاص ووایه ډز اته رکعاته مې وکړه دا خو نه دا خو قیام اللیل دی دغه چې وستړی کېدو د هغه خپې به چې کوم دی تورمت قدمه او په هغې به سیده عایشه کې اشفاق راغی نرمي به راله چې دا ولې دی ځان سره زیاتېږي مجھے سجدہ دومره اوږده وي ته ووایه نو سجده خو د رکوع نه لنډه وي رکوع او سجده دواړه د قیام نه هم لنډ دي قیام به څومره وي چې کله یې سجده له 50 آیاتونو برابر شو نو قیام به څومره وي دلته کې څوک قیاس نه کوي ګرانېږي ورته که نه چې کوم ځای ګرانېږي هلته خپل عقل نه جنګوي چې کوم ځای اسانېږي څومره چې اسانتیا ته ځي د هغه طرف ته به د عقل ډېر ښه کار کوي قبل ان يرفع راسه ويركع ركعتين او 2 رکعتونه به کول قبل صلاه الفجر د سحر د مونځ نه مخکې فرض مونځ نه مخکې ثم يستجو على شقه اليمن بیا به آرام کو ډډه به لګوله او نور احادیثو کې دا ویلي چې سیده عایشه فرمایي چې که زه به ویښه وم نو ما سره به خبرې وکړې او که زه به ویده وم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سملاس لګون دی
علا شقه الیمن په خپل خي طرف باندې دی دپاره چې زړه بره راشي نو دی به ویښي چې زړه تا لاندې راوسته دی زر وده شي نو زړه ویښول مقصد دی چې دی وده نه شي حتی یاتیه المؤذن للصلاة تر دې چې هغې له به مؤذن راغی د مونځ دپاره چې یا رسول الله د مونځ وخت شوی دی زه بس کې اقول قولي هذا استغفر الله